الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يقال بعد الوضو باب د بیان د دې کې چې سبب ویل کېږي دا اودس نه وروسته به کومه دعا ویل کېږي د دې باب تعلق د آداب د وضو سره دی اختلافی مسئله پکې نشته کلمات او دعاګانې دي چې کومې د اودس نه وروسته ویل کېږي روایات راغلي اکثره ضعیف دي خو فضایلو کې مقبول دي ځکه دا د فضایلو خبره ده که دا دعاګانې چا وویلې اودس نه وروسته ثواب یې کېږي که ویې نه ویلې نو ثواب کې څه نقصان نه راځي اودس کې څه نقصان نه راځي یو هغه دعاګانې دي چې د کتابونو کې لیکلي دي بعضو د دعاګانو کې چې خوله وینځې نو دا دعا به وایي چې پوزه وینځې دا دعا به وایي چې مسه کې دا دعا به وایي چې لاس وینځې دا دعا به وایي چې خپې وینځې دا دعا به وایي دا حدیثو کې نشته نه په صحیح احادیثو کې او نه په ضعیفو احادیثو کې تاسې پې پوه شئ اوس موږ له پته نشته چې د عالمانو دا د کوم ځای نه راویستي دي تاسو پې پوه شئ نو هغه څه باندې عمل کول غوره دي چې کوم معصور وي عن النبي صلی الله علیه وسلم معصورو دعاګانو کې ډېر برکات همي او کوشش د دې پکار ده چې په هغې دعاګانو سړی عمل وکړي چې کوم صحیح احادیثو کې راغلي که بیا ضعیف احادیث هم وي خو فضایل دي خو چې حدیث خو وي وایه بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمار الثعلبي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له 8 أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء وفي الباب عن دې حدیث شریف کې یو څو خبرو ته خیال کوئ یو خبره د سند متعلق ده او دویمه دا چې د جنتونه څو دي او دروازې څو دي او درجې پکې څو دي اول خبره د دې سند متعلق جعفر ابن محمد ابن عمران ساربی الکوفی دا صدوق دی یعنی د اوچته پایې راوی نه دی بیا زید ابن حباب اگر روایت کی د معاویہ ابن صالح نه معاویہ ابن صالح دا ثقه ده او دا علامه ده او حضرمی ده د نبی علیہ السلام زمانه لاندې کړي د خو ملاقات نه ده کړی ان ربیعه ابن یزید دمشقی دام ثقه ده او ډېر عبادت گزار او احد الاعلام اگر روایت کوي د ابو ادریس الخولانی نه او ابو ادریس خولانی روایت کوي د عمر ابن الخطاب نه دا ابي عثمان پکې راغله د ابي عثمان ګوري په ابي ادریس عطف نه دی چې ابي ادریس چې ربيعه بن يزيد دمشقي د ابو ادریس او د ابو عثمان دواړو نه روایت کوي دا څنګه راګورئ دا عطف د پر ربيعه عطف د پچا مطلب دا چې معاویه دوه استادان دي یو ربيعه ده او یو ابو عثمان ده او د ربيعه او د ابو عثمان یو استاد دی ابو ادریس الخولانی الکه تاسو په خبره پوه نه شئ د سند باندې پوه شئ د ابو عثمان د ابي عثمان په چا عطف دی چا باندې
ربیعه باندې چې د پر ربیعه تب شو نو گویا کې د معاویه ابن صالح څو استادان شو یو ربیعه شو ابي عثمان شو بیا ربیعه او ابي عثمان دواړه د چا شاګردان دي ابي ادریس الخولاني اوس قصه صحیح شو تاسو به پوه شئ نو دا خطا شوه د امام ترمذی نه او یا د ناسخین نه کاتبین نه دویمه خبره دا ده چې د ابو ادریس خولانی سما د عمر ابن الخطاب نه ده ثابته دا حدیث منقطع ده رسته دی وی الکه تاسو په پوهیږئ که نه پوهیږئ اخره کې وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من توضا چې څوک اودس وکړي فاحسن الوضوء ډېر ښه کړي اودس په څه ښه کېږي د سنن او د آدابو خیال یې وساتي ثم قال بیا د اودس نه وروسته وایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين دا دعا وکړي تاسو په پوه شئ فتحت له ثمانیة ابواب من الجنه دلته کولو شي اته د دروازو د جنت نه يدخل من ايها شاء چې داخليږي دی چې به کومه یوه یې خوښوي اتو کې چې به کومه ځای په هغه ځه جنت کې 100 درجې دي څو درجې دي او د یوې درجې نه بلې درجې پورې دومره مزل دی لکه دې زینه تر اسمان او د ځمکې او جنت یو دی دروازې څو دي اته دي او دوزخ هم یو دی او دروازې څو دي ودي هلکه په پوښ لها 7 ابواب لكل باب منها جزء مقسوم دوزخ څو دروازې دي ودا او د جنت ولیت دي ځکه دا اتمه د سیده چې به حساب خدای بعضې خلک بوزي او د دوزخ له خو به حسابه څوک نه بوزي نو هغې و دروازې پاتې شو دې کې یوه په حسابو دپاره ده خدای دې دا تمه کې موږ او تاسو بوزي که حساب شي خو ډېره به ګرانه شي صحیح ده که ډېرې دوا کوئ چې خدای دلته ډېره ګرمي ده هلته هم ترې وساتي دا دوزخ بس دی که نه د شپې خو نه وي که نه شپې بجلي که نه وي لیاقت امیر صاحب ستا به وي که نه ستاسو ځای کې بجلي زمونږ یو استاد صاحب هغه به ویلې مونږ چې طالبانو مونږ سره یو ملګری وی روزانه به وظیفو کې خلکو الوګان راکول وایي هغه به چې خدای خوراک خو هم د خرو دی او سبا به راسره حساب د سړو کې نه خدای ته به چې خدای دا دوزخ بس دی هلته جنت راکړي نو دروازې څو دي اته دي او جنت یو دی هغه نومونه چې دي جنت الفردوس ته پلان کې دی دا د مراتبو نومونه دي د څه نومونه دي د مراتبو نومونه دي درجات نومونه دي ها وفي الباب عن انس دی باب کې د انس روایت هم دی دا ابن ماجه کې دی د عقبه ابن عامر روایت دا مسلم شریف کې دی قال ابو عیسی حدیث د عمر قد خولف زید بن حباب فی حاضر د زید ابن حباب مخالفت شوی دی په دې کې په دې حدیث کې څنګه روا عبد الله ابن صالح وغيره عن معاويه ابن صالح عن ربيعه ابن يزيد عن ابي ادريس عن عقبه ابن عامر عن عمر یلکه زید ابن حباب خو چې روایت کوي د معاویه ابن صالح نه د ربیعه ابن یزید دمشقي نه او د ابو ادریس نه او بیا د عمر نه د ابي ادریس او د عمر په منځ کې فاصله نشته د زید ابن حباب په روایت کې او د عبد الله ابن صالح په روایت کې عبد الله ابن صالح روایت کوي د معاویه ابن صالح نه او هغه روایت کوي د ربیعه ابن یزید نه هغه روایت کوي د ابو ادریس نه هغه روایت کوي د عقبه ابن عامر نه هغه روایت کوي د عمر نه هلکه فرق باندې پوه شئ
واسطه د عمر او د ابو ادریس په منځ کې واسطه شته د عبد الله ابن صالح په روایت کې او د زید ابن حباب په روایت کې نشته دا یو شو دیم وان ابي عثمان عن جبير ابن نفير عن عمر ابو عثمان روایت کوي د جبیر ابن نفیر نه او هغه روایت کوي د عمر نه او دا حدیث د زید ابن حباب یا د عمر رضی الله عنه په اسناد کې استراب دی ولا يصح عن النبي صلی الله علیه وسلم فی هذا الباب کثیر شیء صحیح نه دی را رسیدلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په دې باب کې ډیر څه نه دی راغلی الګا په پوه شي دا چې دیم ضعیف دي قال محمد وی ابو ادریس لم يسمع من عمر شیئا ابو ادریس د عمر نه اسم نه دی اوریدلی سمع نه د ثابت او منقطع شو منقطع ضعیفی الګا په پوه شي باب الوضوء بالمد باب د په بیان دا ودس کول په مد داس د کوي چې یو وسق دی یو ساده یو مد دی یو رتل دی یو تولجه ده یو مهجه ده او یو شعیر دی وسق چې کم دی شپېته سا دی او سا څلور مده ده سا څو مده ده څلور مده ده او مد چې کم دی بیا په دې کې اختلاف ائمه ثلاثه وایي مد یو رتل او ثلث د بل رتل دی نو سا چې کم دی پنځه رتله او ثلث د رتل شه او احناف وایي مد دوه رتله دی نو سا اته ارتاله شو اته رتله شو هلکه تاسو زما په خبرو نه پوهېږئ زمونږ د احنافو سا ته سای کوفي وایي سای بغدادي ورته وایي او د هغه ائمه ثلاثه او سا ته سای مدني وایي سای حجازي ورته وایي تاسې په خبرو پوهېږئ که نه پې پوهېږئ بیا داسې چل دی دا سا چې کومه ده دا 200 تولې ده څومره 200 تولې اوس تاسو حساب کوئ نو 200 تولې ده نو مد څو تولې شه مد یې څلورمه حصه ده اوس شپېته تولې شه او رتل څو شو 3 او 3 پاوه 3 او 3 پاوه پوهېږئ زه خو یم لیکلو ته باجت نه پوه شئ پوه نه شي راکه دا خو ډېر کلک شوی که نه ختمیږي دا زده کوي دا ګورې ډېره ضروري خبره ده دا د ساعه دا به څنګه شي ګورئ ماته وګورئ جګړه مه کوه که نه خیر صح صحیح شو مد رتل سا څلور مده ده څلور امداد مد دوه رتله دی څو رتله دی دوه رتله دی نو اوس سوا څو رتله شوه ګورئ سوای کوفی یا سای بغدادي دا څو رتله شه اته ارتال شه اته رتله شه ته پرېږده ماته زه ته کښېنه دته دی به ونیسي زه ته کښېنه او سای حجازي چې کومه ده سوای حجازي او مدني ورته وایي دا 15 رتله او ثلث د رتل ثلث داسې لیکل کېږي پوهېږئ پې
نو د دې پنځ باندې د احناف پنځ باندې مد صورت لده دورت لده نو څلور مده اترت لا او د دې پنځ باندې مد صورت لده په دې اتفاق د چې سوا څلور مده ده دی باندې اتفاق درې پنځ باندې مد څه ده ریتل او سلس د ریتل دا ده دا یو ریتل رتل او سلس د ریتل داسې نو څو شو نو څلورو سره څلور دغه را پیدا کوي یو رتل او سلس د ریتل یو رتل سلس د ریتل نو اوس به داسې شي چې راجمه شو څلور مدونه و نو څلور رتله کې ښودل شو او څلور هم دا سلسونه کې ښوده څلور سلسونه دی چې کې ښوده یو سلس نه پوره عدد جوړ شو نو پنځه رتله شو او نو چه پاتې شو سلسونه څو سلسونه و څلور سلسونه و نو د درې سلسونه نه خو یو عدد جوړ شو څو سلسه پاتې شي یو سلس پاتې شي نو سا چې کوم دی دغه شوه نو چې یو رتل او سلس د رتل شو نو د څلورو مدو نه چه جوړ شو دا ضرب څلور کا ضرب څلور کا دی نه پنځه او مطلب دا دی چې یو سلس پنځه او یو سلس هلکه اوس پې پوه شئ که پې پوه نه شي بیا به راولګېږو دې ته چې دا سوع چې کومه ده 280 تولې ده څو دا شی که دغه دی ګډوډ شه که نه 280 تولې ده څو تولجه ورته وایي تولې ته تولجه 280 تولجې ده صحیح شو نو اوس راولګېږئ دا 280 تقسیم کوي په څلورو موبایل راواله لکه زر شئ زر 200 تاسې لږ صبر وکړئ مات لږ پرېږدئ 200 تقسیمې څلور نو اووه شپېته نیم مد څو تولې شه مد اووه شپېته نیمې به داسې لیکئ نیم اووه شپېته نیم مد اووه شپېته نیم تولچه ها نو د مد خو دوه رتله دی که نه اوس دې له په دوو کې ضرب ورکړه ته تقسیم یې که په دوو تقسیمې دوه نو 33.75 معنا داسې شوې رتل 33 او دغه شو داسې شو داسې څلور 3 پاوه 33 پوره شو 3 پاوه شو په سره کې هلکه سر شریف هم خلاص شي که خلاص نه شي صحیح شو که اوس اته رتله دي دې له ضرب ورکړه په اتو کې د 33.75 دې له ضرب ورکړه ضرب اته څو شو 200 یا دي که نه دلته مې لیکلي دي 200 تولې پوه شوې اوس ما ته وګورئ سا چې کومه ده د دې انګریزي حساب باندې 3.5 کیلو ده څومره ده 3.5 کیلو سا څومره ده 3.5 کیلو ده صحیح شو نو 3.5 کیلو ده او اشاریه 50 3.5 شو دا 3.5 اوس په څلورو مدو تقسیمو په څلورو مدو نو 3.5 چې په څلورو تقسیم که څو راغله اشاریه 875 ګرامه شو هلکانو پوه شوې پې بیا دې له ضرب ورکړه په دوو کې نیمه توله 1.75
لکه 1.75 نو درې نیمه کیلو 100 ګرامه شوه. کیلو 100 ګرامه یې لکه 1000 ګرامه 3.5 زره به حساب کو 3.5 زره ګرامه دا به تقسیم کو په څلورو 850 ګرامه مد شو. مد څو شو؟ اوس زمونږ ستاسې مسله ښکاره شو کې د شی لرې که بس خبره ښکاره شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم با غسل کاوه په څه؟ غسل به کاوه په سا او اودس به کاوه په مد. غسل به کاوه په سا یعنی تقریبا 3.5 کیلو اوبه به وي او اودس به کاوه په مدو معنا 850 ګرامه باندې کیلو نم کم شي. تاسې بیا لږ اوبه وتلئ په روس کې طالبانو تللي وي ګوتای کې تاسو سره تله شته دی هغه دغه تله حساب چې پکې راځي انسې چې پکې هغې باندې تاسې بیا ګوتۍ کې اوبه واچوئ په هغې کې دی چې 850 ګرامه چې څومره اوبه جوړېږي نو 850 ګرامه باندې به نبي اسلام اودس کوو او غسل به یې څومره کوو 3.5 زره ګرامه 3.5 تولې چې زمونږ 3.5 کیلو بس ما فکر دی لوټه کې به راځي که نه کوزه کې به راځي کوزه کې تاسې پې پوه شئ نو دا ګورئ ډېره غټه خبره ده. ګورئ باب الوضوء بالمد باب د په بیان د اودس کولو په مد باندې مد مو پېژانده مد د سا څلورمه حصه ده نو مد 850 ګرامه شو او رتل د دې نیمایي ده رتل 450 چې نیم شي څو شو 850 او تقسیم 2 دا شوي 410 ګرامه دا رتل شي. بیا زمونږ د حناف په دایمه ثلاثه اختلاف دی هغوی وایي چې دغه څومره ده هغوی وایي چې سا 15 رتله او ثلث د رتل دی او موږ وایي اتار تاله ده او سا چې کوم دی 4 مده ده دې کې اتفاق دی. بیا امام ابو یوسف رحمه الله مدینه حج ته تللی و د حج نه مدینه منورې ته لاړ. مدینه منورې کې د امام مالک سره مناظره وکړه په دې مسله. امام مالک رحمه الله ورته وایي تاسو سا ته ولې اتار تاله وایئ دی ورته وایي تاسو ورته ولې 15 تاله او ثلث رتلین وایئ. داړو دلایل یې ویلې وایي زه سبا به خبرې کوم. سبا د صحابه کرامو 50 بچي راغلل. د چا بچي؟ صحابه کرامو کورنۍ خلک چې هغوی د کور نه ساګانې راوړي چې هغه یې وکتلي نو هغه 15 رتله او ثلث رتلین و. نو چې دا امام ابو یوسف رحمه الله ولیدلی نو د خپل قول نه رجوع وکړه د امام مالک قول بس صحیح شوه زمانه دې ته مناظره وایي. داسې مناظرې وشته دی چې وایي بس خبره ټیک شوه بس صحیح ده. امام ابو یوسف زمونږ نه تللی دی په دې مسله کې. احناف سره ابو حنیفه دی او امام محمد دی. امام ابو یوسف د دې نه رجوع کړې ده. امام محمد او امام ابو حنیفه رحمه الله امام محمد په خپله خبره ولاړ دي. تاسو پې پوه شئ. قال حدثنا احمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن علية عن ابي ريحانة عن سفينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمد ويغتسل بالسا. نبی رسام به اودس کو په مد او غسل به کو په سا. تاسو دا شعر دی کنه سای کوفی اس اے مرد فهیم 270 طول مستقیم. سای کوفی وای اے پوهه سړیه څومره ده 200 تولې برابره ده. وفي الباب عن عائشة دې باب کې د عائشې روایت هم شته بخاري شریف کې دي دا د عائشې روایت او د جابر روایت مسند احمد کې دی او د انس ابن مالک روایت بخاري کې دي او مسلم شریف کې. قال ابو عیسی وی حدیث د سفینه حدیث حسن صحیح و ابو ریحانه چې د روایت کې راغلی ده اسمه د ابو ریحانه نوم عبدالله ابن مطر ده
وهكذا را بعض الوضوء بالمد والغسل بالساعة. وقال الشافعي واحمد واسحاق ليس معنى هذا الحديث للتوقيت، معنى د دې حدیث په توقیت نه ده. توقیت دا معنی چې نو لا يجوز اکثر منه ولا اقل منه، د دې نه زیات یا کم نه دی جایز. وهو قدر ما يكفي، دا اندازه هغه د چې څومره کافي کیږي، چې څومره د سړي کافي کیږي. دې کې اندازه نشته چې بس یې کوا یا به دغه کوا، سړي لپاره څومره بس کیږي هغومره به کوي. خو مطلب دا چې اسراف نه به ځان ساتي، زیادت نه به پکې ځان ساتي. الله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا خالد بن مصعب باب کراهیت الاسراف، باب د بیان د مکروه د اسراف په لوزو کې. او داس کې اسراف نه دی پکاره. له اسراف سو معناګانې راځي. یو معنا دا د اسراف چې د اندام د زیات وینځي، لکه دیږي پورې پر دا وینځي، دا اسراف ممدوح دی، بد نه دی. صحیح شو. دویم اسراف دا دی چې مبالغه په اودس کې وکړي. څه وکړي؟ مبالغه په اودس. مبالغه بیا دوه قسمه ده. د اندام 3 ځله وینځل پکار دي، 4 ځله وینځي، نو دا اسراف جایز نه دی. دمه مبالغه دا چې اوبه هر ځای ته صحیح ورسوي، نه دا اسراف هم بیا جایز دی. لکه په پوه شئ که اسراف نه دا مراد چې 3 ځله نه بیا زیات وینځي، نو دا اسراف ټیک نه دی، او دقه مراد دی. وایه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا خالد بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن طيب بن زمرة السعدي عن ابي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للأذون شيطانا يقال له الولحان فاتقوا وسواس الماء. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یقینا دا اودس د پاره شیطان دی، یقال له الولهان، ولهان نوم دی. ولا حیرانتیا ته وایي، تا حیران کی نو ځکه ورته. او مانځک باندې چې کوم شیطان مقرر دی مانځک کې وسوسې د هغې نوم دی خنزب. مشکات شریف کې تاسو د خنزب حدیث ویلی، خنزب. فتقوا وسواس الماء، ځان وساتئ د وسوسې د اوبو نه چې ځان بس اوبه پر ډېر اچي او دچي. منګ طالبانو او بس یو ځای کې دیره و، هلته یو سړی و ستانه ګلي نوم و، ستانه ګل بابا. او هغه به چې استنجا ته کېناسته نو ګنټه به یې تېروله، او بل سپین ږیری و هغه به ورسره ګپ لګوی لکه سرمن دې ترې واړوله. تاسو یقین وکړئ چې دا اوس ډېر زیاتی دی. بس چې اوبه اچوي بیا جومات اوبه بې ځایه مصرفوي، نو دا ډېر ظالمان دي، دا شیطان پکې ننوتی. وفي الباب عن عبد الله ابن عمرو، دا د عبد الله ابن عمر روایت نسائی او ابن ماجه کې دی، او د عبد الله ابن مغفل روایت ابو داود کې دی، ابن ماجه کې دی. قال ویسا حدیث ابی ابن کعب حدیث غریب وليس اسناد، سند قوی نه، غریب دی، ضعیف ته وایي عند اهل الحديث، لان لا نعلم احدا اسنده غیر خارجه. ځکه موږ ته هېڅوک داسې نه دي معلوم چې مرفوع ذکر کړی بغیر د خارجه نه. کوم خارجه چې دی کې راوي دی خارجه ابن مصعب. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن بصري قوله، چې دا د حسن بصري قول دی، مرفوع حدیث نه دی. ولا يصح في هذا الباب، صحیح نشته په دې باب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه شیون، هیڅ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هیڅ شی نشته. صحیح ته اسم منقول نه دي. وخارجه ليس بالقوي، خارجه قوي نه دی عند اصحابنا، زمونږ د اصحابو باندې، زمونږ د مرګرو باندې، د حدیثو د عالمانو باندې. وضعفه ابن المبارک، او خارجه چې کوم دی عبد الله ابن مبارک ضعیفه ګرځولې چې دا ضعیفه دی. درود شریف اللهم